خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو زه ستاسو دړنه شکریا ادا کوم د میډیا د ملګرو د لرې د بارګین ملګرو او د ډیلرانو ملګرو ډېره غټه شکریا ادا کوم چې دوی راغلل او زموږ په پروګرام کې شرکت وکړو نو زموږ د پروګرام نه خپله ورکړه نو زه دوی ته د زړه د کومې نه په خیر رالی وایم او ډېره مننه ادا کوم. نن زموږ دا کوم پروګرام چې په کومه موضوع دی زه تاسو ته لاول هغه موضوع مخ تقدم په هغه رڼا باندې به د نور ملګري تاسو ته خبرې کوي. نن زموږ دا پروګرام په دې موضوع باندې راغونډ شوی دی چې د 25 کال نه پخوا د خیله کې دا یونین چلیږي. ما او رفسل خانې مشري او خدمت کوو نو نن پکې موږ باقاعده طور نور ملګري ځان سره شامل کړل او خپل د تنظیم د ملګري چې د کې لګیاته وکړو. پروګرام نن چې د دې اولنۍ موضوع دا ده چې زمونږ د ملګري چې دلته به حل پټي د دې علاقې د خدمت لپاره بدل ته حل پټيږي د آل بارګین اپر سواد ته اسوسییشن حل پټيږي او د دې اپر سواد چې څه قسمه مسله چې څه قسمه مسله راځي د عوامو راځي د بارګین والو راځي د ډیلرانو راځي هغه به دلته دوی په کور باندې به خوا د خیله کې حل کېږي. تاسو به منګوري ته بل ځای ته نه ځئ چې څه قسمه ستاسو مسله راځي زموږ د یونین به ستاسو سره مکمل تعاون کوي او چې څه خبره هغه به دلته ستاسو سره کوي. دلته به تاسو له ستاسو دا مسله حل کوي چې څه قسمه مشکلات دي تاسو به مینه یونین آګاه کوئ او دوی به ستاسو مشکلات حل کوي. ستاسو به آینده لپاره منګور ته یا بل ځای ته تلو ته ضرورت نه راځي. که داسې څه ګمبیره مسله وي د نور د یونین والو پکې شک شبهات دي هغه صدران به تاسو ته دلته کې راغواړم او ستاسو مسله به دلته حل کېږي. زموږ د ستاسو ته زموږ نن د خپل کم د تنظیم نه ملګري دا به تاسو ته موږ میډیا ته مخامخ کړو تاسو ټول به ووینئ د ټول به دغه نمبر یې ورکړو. زمونږ دویمه خبره دا ده دلته کې به زمونږ سره مفتیان صاحبان ناست دي. دلته اکثر په بعضې ادارو کې په بعضې ځایونو کې دا شک و شبهات کېږي هله بارګین والا سودیان دي. نو زه دا خبره ستاسو ته ډېره غټه په وضاحت سره کوم بارګین والا الحمدلله ډېر غټ او کره مسلمانان دي خو په هر ځای کې کمی بیشه وي که په یو انسان کې په یو ډیلر کې په یو کس کې که څه کمی وي په هغې باندې د اداره نه یادېږي چې په هغې باندې خلک ټوله اداره یادوي نو د هغه زموږ اړه ته په دوک رسېږي. نو دلته کې به نن زموږ سره مفتیان وي هغوی به تاسو سره کاروبار په باره کې د شرعي او د قرآن په اصولو کې به تاسو پوهېږي او د چا په اړه کې څه شک شبهات دي د هغوی نه خپل تپوسونه کولی شي. زموږ دلته کې بله درېیمه مسله د کټ ګاډو ده. نو د کټ ګاډو دا کومه مسله چې دا غټه ایشو ده نو د دې لپاره زموږ د ملګري راغونډ شوي دي د هغې په باره کې به تاسو سره نور مشران به هم تاسو ته خبرې کوي او زه دلته هم یو څو خبرې کول غواړم. د کټ ګاډو په باره کې زموږ دا خبره ده کومه چې هایکورټ کومه فیصله کړله او موږ ته په سر سترګو منظوره ده. موږ د غلا ملګري نه یو او نه به یې ملګرتیا وکړو. هغوی چې کوم ټیمپر ګاډی یادوي موږ د هغې خلاف یو هغه دې ضبط شي یادې ونیوي چې موږ د غلو ملګرتیا نه کوو. کم کټینګ ویلډینګ په چیسس کې چې یادوي د هغې موږ ملګرتیا نه کوو. د دې سره د غلو مخنیوی کېږي په دې سره به غله د معاشرې نه ختم شي. خو البته د کم د کټ ګاډي چې یادېږي چې په من باندې کټ ګاډي دي په دې باندې د اعلی عدالت هم نظرثاني وکړي ځکه دا ګاډي یوازې په سواد کې رایت نه دي دا د ټول د جاپان نه د هر ځای نه د پاکستان ته د کنټینرو په ذریعه باندې راځي او باقاعده کسټم به کېږي او د پاکستان والا رجسټریشن ورکوي په ټول پاکستان کې دغه کټ ګاډي ګرځي. نو دغه ګاډي دی البته نه بند دی دا ډېر زیات دی او ظلم دی زموږ د معاشرې سره ځکه چې زموږ په دې علاقې کې ډېره کمزوري ده د خلکو دومره طاقت او دا نه رسي چې په 10 لکه او په 8 لکه ځانه ګاډی والي په 2-3 لکه روپۍ د هر غریب ځانه ګاډی اخیستی دی. څوک پکې سبزي خرڅوي څوک پکې چرګان خرڅوي څوک پکې هګۍ خرڅوي د خپل هغه رزق هغه وسیله یې پرې روانه کړله. نو موږ د خپل اعلی حکامو ته خپل سی ایم صاحب ته او خپل وزیر اعظم ته درخواست کوو چې زموږ د خولې نه د خلکو د خولې نه ځان وړی نه اخلي. د دې نه مخکې هم په دې سواد کې بادشاهانې تېرې شوي دي والي صاحب هم د دې خلکو سره یو ښه سلوک کړلی د خلکو ته دا یو فری زونه والا کړلی نو د هغه په هغې قوانینو په هغې باندې د عمل وکړی شي. د دې نه وروستو کله چې په سن 1972 کې انتخابات وشو د موږ افضل خان لاله اسمبلۍ ته لاړ او هغه وزیر شو
نو هغه ته په اسمبلی کې اول په سر دا خبره وکړی شوه وایي د سوات چې کم یو نوکران دي دا به موږ ختمو ته راشه په دې دغه باندې دستخط وکړه په دې شرط باندې دستخط وکړه افضل خان لاله ورته وایي په داسې وزارت باندې لعنت دی ما ته داسې وزارت نه دی پکار چې تاسو زموږ د علاقې د خلکو نه روزګار اخلئ ما زه خو راغلی چې د خپلې علاقې خلکو له نور روزګار ورکړم او تاسو د شته روزګار شو کوئ نو زه دې ته تیار نه یم هغوی بیا د هغې سره هغه شرط ومنو نو دغه شان خو د الله شکر دی چې زموږ ټول پښتانه په صوبایي اسمبلی کې او په قومي اسمبلی کې زموږ ټول پښتانه وروڼه دي بیا خاص کر زموږ سوات ته په اعزاز حاصل دی چې زموږ خپل وزیر اعلی دی نو زموږ د خپل وزیر اعلی دا خو زموږ د متوسط طبقې وزیر اعلی دی د خپل علاقې هر قسمه مشکلات ورته معلوم چې دا خلک د ملکان ډویژن دا خلک په څومره مشکل کې دي په دې باندې خو هر ټیم امتحان راځي کله پې زلزله ده کله پې سیلاب دی کله پې دهشتګردي ده په نمونو عذابونه پې دي اوس هم زموږ دا خلک دومره مشکلاتو سره مخ دی چې کم خلکو د اداره کړله په سټرابري کې ټول دیوالې شوي دي په پنجاب کې په یو ځای کې پټ ناست دي او دا کم خلک چې په کټ ګاډو باندې ځان له خپلو بچو لږ رزق پیدا کوي نو دا خلک به هم د یا به په غلا ډاکو شروع کړي نو زه مهرباني زموږ د اعلی حکام او زموږ د سی ایم صاحب دی په دې باندې په خپله باندې نظر واچوي په خپله دې پکې خپلې فیصله وکړي چې د دې خلکو د سهولت لپاره چې دا خلک په ډاکو په چرسو په دې سمګلینګ باندې په دې نه مجبوره کېږي او د دوی د خولې نه دې دا مړی نه اخلي چې دا کټ ګاډي دې ورته ازاد کړی شي کوم چې اغله ګاډي دا دې ونیوی شي خو دا کټ ورته نور ازاد کړی شي زه ستاسو ټولو ملګرو ډېره غټه مننه کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې خپل ټیم وویسو او دلته کې راغلی زه به ستاسو ته اوس اجازت واخلم وایي که ظالم ته که ډېر ناز وي په دارونو په دامونو د ظلم د وحشت د زولنو په زنجیرونو زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دا ده چې یا سر د تیغه تیر او یا میرات د ارمانونو